څوک چې پر رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف وایي په ورځ د قیامت به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم شفاعت لري انسان نصیب کیږي. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم به د دې انسان شفاعت دا کوي. عزتمند فروضة الاحباب کې د امام اسماعیل ابراهیم مزنی رحمه الله نقل دي کم چې امام شافعی رحمه الله پولیس شاگردانو کې شمار دی چې ما امام شافعی رحمه الله د وفات نه وروسته په خوب کې ولید نو امام اسماعیل ابراهیم مزنی رحمه الله فرمایي چې ما دې پوښتنه وکړه چې الله تعالی څه معامله وکړله نو هغې راته وفرمایل چې الله تعالی زما مغفرت دا وکړو او فرشتو ته حکم وکړو چې ما په تعظیم او احترام سره جنت ته بوځي او دا ټول برکت دی او درود شریف دی وایي کم چې به ما لوسته. اسماعیل ابراهیم مزنی رحمه الله وایي چې ما تپوس وکړو چې کوم درود شریف دی چې الله رب کریم ستا مغفرت هم وکړو او ملائکو ته امر او حکم وکړو چې تا ډېر په احترام او په تعظیم سره جنت ته رابوځي. امام شافعي رحمه الله فرمایل چې هغه دا درود شریف اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. دا درود شریف وایي ما وی د دې په ویلو سره الله رب کریم زما مغفرت دا نصیب کو او ملائکو ته حکم وکړو چې امام شافعي ډېر په تعظیم او احترام سره جنت ته رابوځي. عزتمندو که موږ او تاسو دغه درود مبارکه دا وایو الله تبارک وتعالی به زموږ او ستاسو مغفرت نصیب کړي او دغه جنت په تعظیم او احترام سره دخول به الله تبارک وتعالی زموږ او ستاسو نصیب دا وګرځي. علامه سخاوي رحمه الله په خپل کتاب القول البدیع کې یو واقعه نقل کړې ده چې بني اسرائیلو کې یو کسو ډېر سخت ګناهګار مجرم ټول عمر فسق او فجور کې تیر کړو. د مرګ نه وروسته خلکو په ډېرانو وغورځو دومره فاسق او فاجر سړی و ډېر لوی ګناهګار جرمونه به ډېر زیات کول نو چې کله وفات شو خلکو په ډېران باندې وغورځو. الله تبارک وتعالی حضرت موسی علیه السلام ته وحی وکړه چې ای زما اخوخ کلیمه زما یو بنده مړ دی او بني اسرائیلو غورځولی دی نو ته خپل قوم ته ووایه چې هغه د هغه ځای نه راوچت کړي جنازه ورباندې وکړي او دفن یې کوي ځکه ما د ده مغفرت دا کړی دی. کله چې حضرت موسی علیه السلام هلته ورغی نو هغه سړی وپېژانده د حکم تعمیل نه پسې عرض وکړ ای ربه دا سړی خو مشهور مجرم نو سزا په ځای د دومره لوی عزت حقدار دا څنګه شو دا خو د سزا لایق و ځکه ډېر مجرم سړی و ګناهګار سړی و تا ورته دومره لوی عزت دا څنګه ورکړو دومره احترام دې ورته څنګه وکړو. الله تبارک وتعالی ورته وفرمایل انه فتح التوراة يوما فوجد فيها اسم محمد صلى الله عليه وسلم فصلى عليه وقد غفرت له بذلك. بشکه د ډېر د لوی سزا مستحق یو ورځ تورات دا کلاو کو خلاصې کو او په هغې کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم ولیده د هغې او بیا په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود دا ووي د هغې په وجه ما ټول ګناهونه معاف کړو او مغفرت مې ورته دا نصیب کړو مغفرت مې ورته وکړو. عزتمندو چې دغه فاجر فاسق سړي پر رسول الله مبارک باندې درود و سلام دا ولیږو الله مغفرت نصیب کو. که موږ او تاسو خپل مغفرت دا غواړو چې الله تبارک وتعالی موږ او تاسو ته هم بخښنه وکړي مغفرت راته وکړي په آقا انعامدار جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې په درود و سلام دا ولیږو چې الله رب کریم زموږ او ستاسو دپاره د نجات او د خلاصي ذریعه الله تبارک وتعالی دا وګرځوي. حسن بصري رحمه الله ته یو زنانه راله او ورته ویې ویل زما لور وفات شوې ده او زما دغه ارزو ده چې زه دغه خپله لور په خوب کې ووینم. حضرت حسن بصري رحمه الله ورته د ماسخوتن د مانځه نه پس 4 رکعاته نفل لمونځ وښوده چې 4 رکعاته نفل لمونځ به وکړي
او په هر رکعت کې به الحمد نورستی صوت تکاثر چې کوم دی دا اولولا او دا غي نه پس ودشه خود ود کېدو نه مکه څومره چې ود کېدو د ټیمي نو پر ټول ټیم کې پر رسول الله مبارک باندې درود دا وایا کله چې تا دا موضوع کو او سملی نو بزاغ درود شریف شروع کا درود شریف وایا پر رسول الله مبارک باندې حتی درې تا د خوب د درش اخذ ما شانو کو خپل لوی خوب کې ولیده چې ډېر څه عذاب کې مبتلا ده د تارکول لباس اغوسته شوی او دواړه لاسونه تړلې شوي دي او د اور په زنځیرونو کې بند ده د ښځه سحر را پاڅېده حسن بصري رحمه الله په خدمت کې حاضر شوه او ټوله واقعه ورته بیان کړه حسن بصري رحمه الله ورته د صدقې ورکولو حکم وکړو چې صدقه ورکړه او ثواب یې هغې ته وبخوه شاید الله تبارک وتعالی ستا د عمل رماف کی او الله رب کریم د عذاب نه خلاص کی اخذ لاړه مقشان په هغه شپه باندې خیرات صدقه دا ورکړو او په دغه شپه حسن بصري رحمه الله خوب کې ولیدله دغه لوري ولا په خوب کې ولیده چې جنت یو باغ دی په هغې کې ډېر اوچت تخت دی او د هغې باندې یو ډېره خوبصورت حسین جمیله جنۍ دا ناسته ده او د هغې په سر باندې نور تاج دی دې جنۍ حسن بصري رحمه الله نه تپوس وکړو یا حسن اتعرفني یا حسن بصري ته ما پیژنې ده ورته ویل چې نه ته څوک یې هغې ورته ویل زه هغه دا ښځې لور یم چې تا ته راغلی و تا ورته وظیفه دا ورکړې وه او تا ورته درود شریف ویلو حکم کړی چې ماخوستن نه پس اوده کېدو پورې درود وایه حسن بصري رحمه الله ورته وفرمایل ستا مور خو ستا حال د دې برعکس ښودلی و چې او ډېر عذاب کې ګرفتار ده او په ډېر عذاب کې هغه الله رب کریم رانیول ده هغې جینې ورته وي زما حالت هماغه ذکر و هغه و چې کوم د ما مور را ذکر کړی هو پوښتنه ترې وکړه چې بیا را دومره غټ مقام او مرتبه ته الله څنګه درکړه هغې وویلې موږ 80,000 کسان دې عذاب کې مبتلا وو زما مور تا ته چې بیان کړی د صلحا او نیکانو یو بزرګ زمونږ په مقبره باندې تېر شو هغې یو ځل پر رسول الله مبارک باندې درود شریف ولوستو او د هغې ثواب یې موږ ته او د ټولې مقبرې ته راوبخو الله رب کریم د هغې درود شریف په برکت باندې هغه الله رب کریم قبول او منظور کوم او د هغې په برکت باندې الله تبارک وتعالی موږ د عذاب نه آزاد کړو عزتمند الله رب کریم پر هغه درود شریف باندې د قبر د عذاب نه د آخرت د عذابونو الله تبارک وتعالی محفوظ دا ساتي چې موږ او تاسو